بسم الله الرحمن الرحیم. محرم الحرام دا د اسلامی کال لومبای میاشت او د میاشت ته الله یو عزت ورکړی دی او دا میاشت د هغه میاشتو نه ده چې د هغې تذکره قرآن کریم کې ده او دا میاشت د حرمت والو میاشتو نه ده. قرآن کې الله فرمایي ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. شمیر د میاشتو فنیز د الله هغه 12 میاشتې دي فی کتاب الله د الله په قانون کې یوم د هغه ورځ نه خلق السماوات والارض چې الله آسمان او ځمکه پیدا کړي دي. د میاشت له الله عزت ورکړی دی. حرمت معنا عظمت تقدس پاکیزگی معنا کوم سیس چې الله عظمت ورکړي یو سیس ته عظمت ورکړي شوی نو دا د هغه میاشتو نه ده او دا د هغه میاشتو نه دي. دا څلور واړه میاشتې ذوالقعده ذوالحجه محرم او رجب. دا درې واړه بالترتیب او رجب پکې لږ اړخته ده. دا څلور واړه میاشتې د الله قابل د احترام قابل د عزت ابتدا نه جوړې کړي دي او زمانه جاهلیت والا چې هغوی به وینې تویولې لوټماري به یې کوله. کله چې به دا میاشتې راغلې میاشت د ذوالقعدې به راله ذوالحجې به راله محرم به راتله نو هغوی به د خپلو غشو نه هغه اوسپنې لرې کړي او خپلې تورې هغه به په کاشونو کې وردن نه کړي. نیام کې وي هسې نه چرته لاس مونږ باندې مونږ د دې تورو په وجه باندې په چا لاس اوچت نه کړو. نو د میاشت الله یو عزت ورکړی دی او حدیث پاک کې راځي افضل الصیام بعد رمضان شهر الله المحرم. معنا افضل روزې فس د رمضان نه شهر الله معنا د الله د میاشتې دي. کومه میاشت المحرم معنا د میاشتې فضیلت هغې دپاره یو خدا کافي ده چې الله کم میاشتو له عزت ورکړی دی دا میاشت په هغې کې ده. او دویمه خبره ده چې الله د حبیب ذکر کړي دي چې دا میاشت شهر الله معنا دا د الله میاشت ده معنا محرم دا د الله میاشت ده. څنګه چې کتاب الله دی بیت الله دی دغه شانته شهر الله. بس د میاشتې د فضیلت دپاره دا خبرې کافي دي. باقی حدیث کې راځي د میاشت کې یو ورځ ده چې هغې ته ویل کېږي عاشورا معنا 10 محرم. حدیث پاک کې راځي صیام یوم عاشورا احتسب غل الله ان یکفر السنه التي قبله. مسلم روایت ته نبی علیہ السلام فرمایي زه امید لرم چې د عاشورې د ورځې روجا به د تیر کال ګناه هغه الله دې سره معاف کوي او ګناه نه مراد دلته صغیره ګناهونه دي. صغیره ګناهونه به الله په دې سره معاف کوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله تشریف یوړو د مکې معظمې نه مدینې منورې ته نو هلته د یهودو معمولات وکتل نو هغوی په 10 محرم باندې روژه نیوله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته تپوس وکړو وی تاسو دا روژه چې نیسئ نو دا په څه بنیاد نیسئ؟ نو یهودو ورته وی دا موږ ځکه نیسو چې الله تعالی په دې ورځ باندې موسی علیہ الصلوۃ والسلام له نجات ورکړو او فرعون الله بحر احمر کې غرق کړو. د هغې شکریه کې موږ دا روژه نیسو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل چې بیا خو موږ ډېر حقدار یو د دې روژې د نیولو ځکه زوم نبی ما موسی علیہ الصلوۃ والسلام هم نبی دی چې هغه نیوله نو بیا خو موږ ډېر حقدار یو چې موږ هم دا روژه ونیسو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د محرم هغه روژه هغه نیوله او کله چې بیا د رمضان روژې فرض کړی شوي نو بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چونکې د هغې نه مخکې دا فرض وه نو د دې هغه فرضیت پاتې نشو او بیا دا صرف هغه مستحب یو عمل دی معنا هغه فضیلت په خپل حال باندې برقرار دی. نور فرضیت د هغې کله چې د رمضان المبارک روزې راغلې نو هغې سره ختم شو.
ها خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویلو وی لئن بقیتو الی قابل لاسومن التاسع وی کچر تزو ژوندې ما آینده کال کې نو زه به دې سره نهم روژه هم نیسم معنا لسم محرم سره نهم روژه یو ځای کول او دا د دې دپاره چې یهودو سره زمونږ مشابهت را نشي چونکې هغوی صرف لسم محرم نیسي نبی علیه الصلاۃ والسلام کفارو سره دینی مشابهت هغه هم نه خوښو بیا پاتې شو د لباس مشابهت د شکل او د صورت مشابهت د رهن او د سیر مشابهت دینی مشابهت نبی علیه الصلاۃ والسلام یهودو سره نه خوښو دیو وجې نبی علیه الصلاۃ والسلام غوښتل چې د یهودو زمونږ هغوی سره مخالفت راشي نو ځکه نبی علیه الصلاۃ والسلام وی چې دې سره به زه نهم یو ځای کوم بیا علماء کرام لیکلی دي که چا نهم او لسمه اونیسله نو دا بهتره ده او افضله ده ها که چېرته نهمه نی لسمې سره یو لسمه هغه هم افضل که نیسي ورسره نو هغه هم بهتره ده او حدیث پاک کې راځي کان اهل الجاهلیت یصومون یوم عاشورا زمانه جاهلیت والا د لسم محرم دا روجه بنیسلا وکان رسول الله صلی الله علیه وسلم یصومه نبی علیہ الصلوۃ والسلام به هم دا روجه نیسلا خو فلما فرض رمضان نو ترکه کله چې رمضان المبارک روجه هغه فرض شوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا د عاشورې روجه هغه پرې خدا خو فضیلت چې کم د دې روجه دی نو هغه په خپل ځای باندې دی او هغه برقرار دی باقی محرم دا میاشت نو دا میاشت چونکې د برکت ته او د عظمت ته نو دی کې مسلمان لفکار دی چې نیک اعمال کوي څومره کېدی چې د ګناه نه ځان ساتي نیک اعمال هغه په دې میاشت کې انسان کوي باقی د میاشت کې څه خبرې دي یو خو بالکل چې هغه صحیح روایت دی یو هغه دا حدیث د بخاری کې راځي هذا یوم دا غرض دا نج الله فيه موسی وقومه موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته او د موسی علیہ السلام قوم ته الله نجات ورکړو او بیا واغرق فرعون وقومه فرعون او د هغه قوم الله په لسم محرم باندې هغه غرق کړو باقی د دین علاوه چې نور سوره خبرې دي هغه غیر ثابت دي او داغه سند اس سند سره هغه ثابت نه دي اگر چې زمون خلک واتس اپ باندې فیسبوک باندې داغه پوسټونه کوي مثال په تور وای لسم محرم باندې د آدم علیه السلام توبه قبول شي وا او لسم محرم باندې پزمکه باندې ډومبه باران شوی لسم محرم باندې یونس علیہ السلام د مئی د خېټې نه راوته او لسم محرم باندې ابراهیم علیہ السلام باندې الله هغه اور یخ کړو او لسم محرم باندې ایوب علیہ السلام ته الله صحت ور کړو دا خبرې دي دا غیر ثابت دي ها د دې اس سند نشدا غیر ثابت خبرې دي ها باقی تاریخي لحاظ سره اهم واقعات د میاش کې راغلیو یو د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ شهادت یکم محرم باندې شوی ذل حجه کې هغه زخمی شوی او بیا په یکم محرم لومبي تاریخ باندې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته شهادت نصیب شو او بیا په لسم تاریخ باندې یو عظیم سانحه واقعه کربلا فاغه کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نسه حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ ډیر بے دردای سره د دې میاشتې په لسم تاریخ باندې هغه شهید شو باقی د میاشت کې نور تاریخي لحاظ سره غزوه خیبر هغه هم په دې میاشت کې شوی او غزوه خیبر حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فلاس باندې الله خیبر فتح کړو او يهود د نافاق وجودنا مدینه لسم محرم باندې الله پاک کړو او د خیبر د سردار لور چې داغه انوم حضرت صفیہ او بیا نکام چاته وا سردار دوا او کله چې خیبر فتح شو مال غنیمت کراله نو نبی علیہ السلام مال غنیمت هم تقسیمو وینځي چې راغلي وی هغه هم تقسیمولې حضرت صفیہ رضی الله تعالی عنها چونکه د سردار خزوا بل طرف نه د سردار لوروا نو صحابه کرام ته وی اے د الله رسول کدا خو د سردار خزا دا کده بل چا کور ته لاړ نو پته لګی نه غشان عزت په ونی شي
نو کدا تاسو پاتې کوي نو خوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه آزاد کړه او بیا وتوی استا خو د آزادې ها کما سره نکاح کول غواړي هغه حضرت صفیہ رضی الله تعالی عنہ هغه وی جزه تاسو سره نکاح کول غواړم نبی علیہ الصلوۃ والسلام محرم میاش کې بیا هغه سره نکاح کړو حضرت صفیہ رضی الله تعالی عنہ سره جنگ قادسیہ د محرم په میاش کې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په زمانہ کې شو او مصر چې فتح شو او دغه واقعا هغه هم د محرم په میاش کې رافقه شوی نو محرم تاریخي لحاظ سره هم یو اهم مقام لري او چونکه د میاش ته کې دا د غم میاش نه ده بعض خلک دا میاش محرم نوم چې واوري نو بس هغه وایي نه دا چې د غم خوارای میاش ده بعض خلک دا میاش منحوس غني په دې اعتبار سره منحوس غني و یاره په محرم کې ودونه مکوي محرم کې د دکان افتتاح مکوي او محرم کې د کور افتتاح مکوي نو دا منحوس غني حالانکه شپې او ورځې دا الله پیدا کړی دي شپو او ورځو کې سپیروال نشتا منحوس غنل نه دي پکار او کڅوک شپې او ورځې منحوس غني نو دا د الله بارک د دې زبان درازي ده کچرتا میاش کې څوک واده نه کوي چې یاره دی وجه نه کوم چې دی کې حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ شهید شو نو بیا خو ربیع الاول کې دی واده نه کوي ځکه باغی کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه وفات شوه دی او د کشانت شوال کې بیا حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تر هغه شهید شوه دی انو د کشانت یو میاشوم داسې نشتا ذل حجه دا نو پاغه کې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ شهید شو نو بیا خدا سي یو میاشوم نشتا چې هغه کې یو صحابي یا یو نبی هغه کې وفات شوی ني او دا هغه نه د خالی ني نو بیا پکار دي چې ټولو میاشتو کې مونږ نه کو نه دا میاشت د زمکه او د اسمان یوم خلق السماوات والارض د هغه وخت نه الله عزتمند ګرځولې وا باقی شهادت پکې د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ او شو دا د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ فضیلت دی چې الله هغه ته داسې رز نصیب کړه په هغه رز باندې دا هغه شهادت نصیب شو چې هغه رز هغه د لسم محرم رز وا په هغه باندې الله د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ ته شهادت نصیب کو دې سره د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ فضیلت هغه ثابت شو باقی په دې رز باندې دا د غم خوارای نه دي دا د خوشاله رز ده په دې باندې ومنګه غمونه نه کوو غم خواري به نه کوو بعض خلک هغه غم خوارای هغه د میاشت چې راځي نو بس هغه وایي نه دا د والو د ټکولو میاشت او هغه وایي نه دا د غم خوارای میاشت نه 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 دا د غم خوارای خبرې نه دي او ګوره دا میاشت کوم دی د غم خو کڅوک وفات هم شي پاغی باندې صرف 3 ورځې دي ها خاون مرشه نو خزا داغه غمخواری هغه بسلور میاشتې کوي او دلته 1500 کال وشو او هغه غمخواری دا او سوق دی بعض خلک بیا دې ته عبادت وي بعض خلکو دین منګړت خبري جوړی کړي دي دا بالکل دین سره مزاق دی او بعض خلکو تعزیه په نوم باندې د دروغ جنازي جوړی کړي دي بیا هغه جنازي هغه ډولای جوړی کړي او بیا هغه سجاو کړي د میلی یو شکل غونتی جوړ کړي او بیا نظرونه او بیا داغه د لاندې چې څوک ورتیر شي وای بس د ټول کارونه برابرېږي او دې تاغې دین وای نو مې وته ورکړه د محبت د اهل بیتو نو مې وته ورکړه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د نوسی حضرت حسین سره د محبت یاد ساتي دا دین نه دی بلکې دا هغه سره مینه نه ده مینه باغی سره دای چې دا هغه په طریقو باندې روان شو څنګه هغه اسلام د پاره قربانای کړی من او تاسو دا هغه نه سبق والو دا هغه غونته اخلاق جوړ کو او دا هغه تعلیمات هغه عام کو دا هغه سره د محبت دلیل له الله دې من تاسو ټولو ته په دې میاش کې د نیک اعمال توفیق نصیب کی واخر دعوانا الحمدلله.